باندې یو کس راغی ما ته زمونږ کور کې برکت نشته. ما یې صحیح سیال به وایي دروغ به نه وایي. ستا په کور کې ټول افراد لمونځ کوي مینې ځي په دې کې به د دروغجن شم. ښځو کې هم داسې شته چې لمونځ نه کوي، سړو کې هم داسې شته چې لمونځ نه کوي. ما یې ستا کور کې چې برکت نشته دی واحد وجه دا ده چې لمونځ پکې نشته. ستا د کور نر او ښځه د لمونځ شروع کړي کور کې به په خپله برکت راشي. بیا مو ته یو واقعه ذکر کړه. سیدنا عیسی علیه السلام په یو علاقه تېرېده، سرسبز و شاداب علاقه، باغونه و پکې، نیرونه و پکې، لښتي و پکې، یو غټ نیر ورته راغلی و. عیسی علیه السلام له ښه مېلمستیا وکړه. درې څلور کاله پس بیا په هغه علاقه راتلو، علاقه باندې قحط راغلی و، پټي وچ، باغونه وچ، فصلونه وچ، لښتي وچ، هغه غټ نیر هم پکې وچ شوی. عیسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړ یا رب العالمین دا خو ډېر ښه خلک وو، دې باندې دا تکلیف او ابتلا ولې راغلی ده؟ الله تعالی ورته وفرمایل زما محبوب عیسی ستا د تللو نه پس په دې علاقه باندې یو بېلمازه کس تېرېده چې لمونځ به یې نه کوو او د دې علاقې د غټ نیر ته ورکوز شو، دې کې خوله کنګال کړه، خولې ته یې اوبه واچولې، د خولې اوبه یې واپس دې نیر ته وروغورځولې. د هغه بېلمازه کس دغه یوې ګوټې دونه سپېروالی و چې دا نیر یې وچ کړو، لښتي وچ کړو، باغونه یې وچ کړو. سوچ کوئ عزتمندو چې د یو بېلمازه کس چې لمونځ نه کوي د هغه د یو ګوټ د اوبو دونه سپېروالی دی چې د علاقې باغونه او نیرونه وچوي. نو چې زما او ستا په کور کې مونږ لمونځ نه کوو یا زمونږ کور والا خلک لمونځ نه کوي، نو کور کې به برکت څه راشي؟ تاسو خیال نه کوئ؟ نو د الله تعالی د نعمتونو په بدله کې مونږ باندې مختصر عبادت ته دې ته زموږ ملامات. او بیا دغه نعمتونو کې عظیم الشان نعمت دا روحاني نعمتونه دي. د مدارسو دا نعمت، د مساجدو دا نعمت، د اسلام نعمت، د قرآن نعمت، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نعمت، د هغوی د احادیثو مبارکو نعمت. دې نعمت سره خو یو نعمت هم برابرې نه خوري. ګورې یاد ساتئ چې امام و ناغله د تش سا ګوړه، نو په هغه سا کې ولې سمې کلمې شی کړی دا نه چې ګورې مقتدیانو به په خپله ساک خوړه، هغوی به چرګان خوړه، غوښې به یې خوړې، خو به دی چې ساک سودو نو ساګونه به یې ورته راوړه. نو چې ډېر ساګونه یې ورته راوړه دې تنګ شو، نو خلکو یې ویل دي شو د جمعې پر ورځ زمونږ د پس اعلان وکړو وروړو یو هم اعلان درته کوم، تاسو ماله روزانه ساګ ډوډۍ خپل اور پرې خرڅ کوئ، وي نور پرې اور مه لګوئ، دا اور هم یې خرچه کړي، بس داسې کوئ چې ماله مالګه مرچکي راوړئ په دې پولې راته اچوئ، زه به په خپله سارېږم. زه اکثرو ځایونو ته تللی وروړو خفه کېږی ما د امام د تنخوا تپوس مې کړی یاره درې منه دانې دي او چې وخت راشي نامقتدیان بیا جومات ته نه راځي. وایي د قدر پکار دی او په دې لمحه فکریه باندې سوچ پکار دی چې زمونږ د ائمو تنخواګانې ولې کمې دي. داسې واقع ګورئ ای پکې مستشناسه د زرو په قدر باندې زرګر پوهېږي. هیره د هیرې ماهر پېژني. امام صاحب نظر پرې پرېوته ورته وایي څه به چې دی خو راشي. وایي دا دونه دی چې ته دې سبق کې نه وي. وایي زمونږ ډېر غریبانان او پلار مزدورۍ پسې لېږلی وم، نو مزدوري مې کوله د دې وجې چې کوم دی زه نشم راتلی درس. وایي ښه ولې؟ وایي کور کې غربت دی. وایي زه ته بیا باقاعده درس ته راځه، قضایي مه کوه، الله به کار سم کړي. او چې درس ښه شو د کوزي د لاندې د اشرفو یو تیری راوباسله او ده دې داسې ورویشته دا واله لاله به دې ورکړي او بچی کله چې په ختمېدو شي ما ته به مخکې وویل بله تیری به زه درکړم، خو ته به سبق نه قلال. په تندي کې وله رڼا د دین لیدله، تندي کې وله جوهر د علم لیدلو. نه هغه به راته امام ابو یوسف صاحب وایي قسم دې ما چېرته خپل استاد ته نه دي ویلي چې تیله په ختمېدو ده اشرفو. وایي په خپله به چې پوه شو اندازه به ورته یا به کشفه شو ما ته به بله تیری وویشته، ما ته یې که دا دې پلار له ورکړه، خو ګورې ته سبق قضا نه کړې. وینې به راتلم حتی اغلانا الله، تر دې چې الله تعالی مونږ د هغې تیلو په وجه مالداران کړو او د دې استاد محترم په برکت باندې ما علم حاصل کړو. نن چې زه سیمه د استاد د هغې خلوص په برکت باندې الله پاک دې درجې ته رسولی. خاص کر لوبیا په هره زمانه کې ارزانې د طالبانو ورسره خاص یارانۍ وي. زه هغه مولا ته مولا نه یم چې په مدرسه کې لوبیا نه خوړلې، د دې وجې د طالبانو ورته ډېر نومونه میښي، لوبیا هم ورته وایي، کلونه هم ورته وایي، شوپړ هم ورته وایي، یو نوي طالبانو جوړ کړی دی کیپسول هم ورته وایي. کیپسول یو عالم باره کې مې کتل لوبیا ارزانې، هغه کوفې ته راغی، وایي د استادانو نه مې حدیث وکړ، 2 روپۍ سره پروړی وه. نیمه وایي چې ټول ارزان سیز پکې اخلم،
نو بیا مې واغسته اول مې چې دی ویشوله پسته شوه او بیا مې په طبخي باندې په مالګه راته کړه او په جنګړۍ کې مې واچوله سهار به چې درس ته تلم یو دوه درې پکې به مې واچولې اوبو سره به مې وڅښل او ماښام به چې راتلم دوه درې پکې به مې واغستې د لوبیا او به مې ورپسې وڅښل زه به موړ شوم وایي ما چې د یوې روپۍ لوبیا ختموله ما د استادانو نه 30,000 احادیث لیکلي وو د روپۍ په لوبیا باندې څومره احادیث 1,000 د ابن طاهر سلفي بازار ته ووتم یو څیز مې اغوسته بل ما چې اذان بسي دغه دوران کې مې د بل روپۍ درهم چې خولې ته واچوله یو دوکان ته مې کتل بل دوکان ته خیال مې نو هغه ډبله روپۍ مې تېره شوه هغه هم تېره شو پښتو کې متل دی هغه یو هوا غمزه یا خدای پاک حیران شوم چې خدای یو روپۍ وغمزمه ډېرې ته تېره شو اوس به څه خورم او څه به اخلم په دې خپل حالت خندا راغله وی د لوګي د خندا مې راځي په خپل خندا راغله په لار کې مې یو صاحب همدر صاحب ملګری مخې ته راغی وی ته ولې خاندې ما ورته چې دا د ما خپله خبره ده بس ځکه خاندم هغه راله قسم راکړو طالب چې یو خبرې پسې وکړې بیا چې ته پرېږدي قسم دې راکړو چې ما ته به وایې وی بس دغه حال مې ورته وویل چې وروره درې ورځې شو ډېرې ته مې دونه خوراک نه دی تللی او یو روپۍ وه هم یې تېره شوه دې وجې خندا راغله چې انا لله و انا الیه راجعون